زما عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د اللہ د محبت نہ بعد فرض دے. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل عبادت نہیں ہوتی. څنګه چې لا اله الا الله ویل فرض دی نو دانګې محمد رسول الله ویل فرض دی صلی الله علیه وسلم. کو بغیر د لا اله الا الله نه یو انسان مسلمان نه پاتې کیږي نو دانګې بغیر د محمد رسول الله ویلو نه هم یو کس هغه مسلمان نه پاتې کیږي. بعضې مسائل د دین اصولیاتو سره تعلق لري لکه دې مسله باندې د ټولو ائمو او د ټولو فقهاو اتفاق دی که فرض کا یو مسلمان په مونځ روژه حج زکات کې اول نمبر مسلمان دی لیکن دته دا پته نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک اخیری پیغمبر دی نو د ده دا عذر د الله در کې قابل قبول نه دی دی کافر دی. دارنګې زموږ د دین معتبرو کتابونو لیکلي دي عمدة القاری شرح صحیح البخاری کشف الباری دارنګې امام زرقانی رحمت الله علیه په شرح د موطا کې لیکلي دي ولی الدین عراقی رحمه الله د علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه استاد هم لیکلي دي که د یو مسلمان نه تپوس وشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي و کو عجمي و او دوی چې لا ادري ما ته پته نشته نو دا بنده د اسلام د دایرې نه خارج دی. ځکه دته به دا پته وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عربي دی. رسول الله مبارک فرمایي حب العرب لثلاث فإني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. تاسو عربو سره مینه وکړئ د دریو وجو نه ځکه زما نسبت د عربو سره دی زه عربي قرآن عربي دی بلسان عربي مبین او د جنتیانو ژبه په جنت کې هغه عربي ده. نو که یو کس هغه د دین د ټولو مسلو نه خبر دی لیکن دته دا معلومات نشته چې نبی علیه السلام عربي دی که عجمي دی نو دی کافر دی د اسلام د دایرې نه خارج دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان کې چې چا ګستاخي وکړه د دې انسان علاج دا دی چې فوراً به د سر د تنې نه کټکولی شي او که نه داسې آواز هم اوریدی شي او مسلمانان موجود او ځان ته مسلمانان وایي نو بیا د دې مسلمانانو وجود او عدم هغه برابر سو چې بلکې د دې مسلمانانو جمدي پاتې کېدل اړو پکار نه دي. هارون رشید باچا د امام مالک رحمت الله علیه نه تپوس وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان کې ګستاخي وشي نو د دې ګستاخ دپاره به څه سزا وي او بیا به څه کول پکاري. نو امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایي ما بقاء الامة بعد شتم نبیها ما بقاء الامة بعد شتم نبیها چې د دې امت پیغمبر ته کنځلو شو بدرت سپکې ډتې واپسې ویلې شوې نو بیا د امت محمدیه د جمدي پاتې کېدو حق هغه نشته دی. الحمدلله په دې مسله باندې په هر دور کې چې کله د رسول الله په شان کې کله ګستاخ پیدا شوی دی نو مسلمانانو بادشاهانو او د حین حیات د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه تر دې وخته پورې مسلمانانو الحمدلله په دې عمل کړی دی او تر قیامته پورې خدای دې نه کړي خو که داسې څوک هم پیدا کیږي نو د اسلام بچي به هغه خپلې ټکانې ته رسوي. د نبی علیه السلام محبت وړاندې مولانا صاحب تفصیلي خبره وفرمایله دا په موږ باندې د هر چا نه که هغه مور ده که پلار دی که ټول خلک دي د هغې نه مقدم دی. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. رسول الله مبارک فرمایي هغه وخت پورې تاسو نه یو کس کامل مؤمن کیدی نشي تر څو چې ما سره د پلار نه د زوی نه او د ټولو خلکو نه زیاته مینه ونه کړي. ولې د محبت وجوهات ټول الله په خپل پیغمبر کې راجمع کړي دي. علامه بدرالدین عینی رحمت الله علیه شرح بخاری کې 3 وجوهات ذکر کړي جمال کمال جود او ارشاد القاری 5 وجوهات ذکر کړي جمال کمال قرب مال احسان. نو مجموعي طور باندې د مینې دا شپږ وجې دي او دا شپږ واړه وجې د الله نه بعد په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې موجود دي. که هغه جمال دی که هغه کمال دی
مونږ سم جمعې بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان باندې وکړو. 13 جمعم علم ډیر اختصار سره دا وجوهات راغونډ کړل، ګنې بیا هم تقریبا 14-15 وجوهات صرف د رسول الله د صفت کمال هغه موږ نن جمعه کې ذکر کړل. که موږ وګورو د جمال وړ الله په ټول کائنات کې د ټولو نه حسین ترین او احسن ترین خپل خوږ محبوب جناب سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړی دی. که د کمال خاوند دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، کو په موږ باندې د هر چا نه نږدې دی او د قرب نسبت یې موږ سره نږدې دی هغه رسول الله مبارک دی. که کائنات کې د ټولو نه مالدار دی رسول الله مبارک دی، لیکن بل طرف ته وګورو نو د رسول الله سخا دونه ډیره وه چې رسول الله به په خپل نغري کې دوه میاشتو پورې اور نه لیدو، لیکن د نورو خلکو دپاره به رسول الله مبارک قرض پیسې اخیستې او په هغې باندې به یې خرچې کولې. لومبی وایي چې په رسول الله مبارک راله او یخني پرې راله، زملونی زملونی، نو حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها چې نبی علیہ السلام ته په کومو الفاظو تسلی ورکوي، کلا لا یخزیک الله انک لتصل الرحیم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، الله به تا نه ضایع کوي، ته صله رحمي قایمون کې مهمان نوازې. نو دارنګې رسول الله مبارک ته تسلی ورکوي وتحمل الکلا، چې په چا باندې تکلیف وي ته د مجبورو خلکو بوج هغه پورته کې. نو نبی علیہ السلام دا خو لا دنیاوي بوج دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته عرض کوي یا الله د ټول امت بوج د ځنکدن په ما راولي، خو زما امتي د ځنکدن د سختۍ نه یا الله وساتي. هغه عظیمه هستی چې هغه د دنیا نه د رخصتۍ په وخت کې د خپل امتي فکر کوي، هغه عظیمه هستی چې په ورځ د قیامت به انبیا په نفسي کې مبتلا وي او هغه به په څه کې مبتلا وي، یا رب امتی یا رب امتی. او هغه هستی چې الله ورته فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضا، ای زما محبوبه زر دی چې زه به تا راضي کم. زما او ستا نن موږ د رسول الله خبره اورېدو ته تیار نه یو، نن موږ د رسول الله خبرې ته په خپله مینه رانږدې کېږو نه، نن موږ د رسول الله د ګستاخ متعلق سوچ نه کوو چې د سره به موږ کوم عمل کوو. او هغه پیغمبر ته الله فرمایي محبوبه زر دی چې زه به تا راضي کم، لیکن هغه څه وایي یا الله امت مې دې غرق شي خو ما راضي که زه راضي نه، اذا لا ارضا وواحد من امتي في النار، اذا لا ارضا وواحد من امتي في النار. یا الله هغه وخت پورې نه راضي کېږم تر څو چې زما یو امتي په اور د جهنم کې وي. په خدای قسم که دا وفا موږ سره یا پلارو کې یا مورو کې یا رورو کی یا خورو کی یا پاٹیو کی یا عزیز تربورو کی، یعنی دا اللہ رضا ډیر لوی شی دی. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے، میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا اور رضوان من اللہ اکبر. لیکن نبی علیہ السلام په موت دونه غمجن دی چې د الله رضا نه قبلی، علی به قبلی چې موت ټول جنت ته هغه داخل کی. نو وجوهات د محبت په خپل ځای، لیکن د رسول الله په شان کې چې څوک ګستاخیو کی د هغه علاج په حین حیات د رسول کریم علیه التحیت و تسلیم کې دا دی چې د هغه سر به د هغه تنې سره نه وي. که چا د رسول الله په شان کې ګستاخي کړې ده او د ولید ابن مغیره په شکل دی، الله پاک قرآن کریم کې ورته عجیبه الفاظ استعمالوي. زنیم څوک چې د رسول الله ګستاخ دی دا حرام زاده دی. ولید ابن مغیره حرام زاده دی. الله جل جلاله دونه سخت الفاظ استعمالی. الله ارحم الراحمین ذات دی، لیکن د رحمت للعالمین په حق باندې دا نه برداشت کوي. الله جل جلاله د خپل محبوب ګستاخ ته په هغه عظیم کتاب کې د زنیم لفظ ذکر کوي. که د رسول الله په دور کې مسیلمه کذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، که اسود عنسی د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او دا ګستاخي اختیار کړې ده، رسول الله د هغه د بحث مباحثې او د مناظرې دپاره څوک نه دي لیږلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مرداران خپل انجام ته رسول دي. اسود عنسی د نبی علیه السلام په دور کې دا لومبنی مردار دی چې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنہ هغه ځي او دا مردار خپل انجام ته رسوي. مسیلمه کذاب د پیغمبرۍ دعوه کوي او رسول الله ته خبر را لیږي مسیلمة رسول الله، مسیلمة رسول الله، زه د خدای رسول یم. رسول الله مبارک ورته جواب کې لیکي مسیلمة کذاب،
مسیلمه تو کذاب، مسیلمه دروغجن نه دی، غټ دروغجن دی. صيغه د مبالغه ورته ذکر کړه. او بیا یو صحابي راولېږه حبیب ابن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ چې دا د تحریک ختم نبوت لومبنی شهید دی په تاریخ کې. حبیب ابن زید انصاری رضی الله عنہ دا د تحریک ختم نبوت لومبنی شهید دی. هغه صحابي راځي رسول الله مبارک را لېږي ورته فرمایي چې دې مردار ته ووایه چې ته د خپلې دعوې نه ووړه، د خپلې ګمراهۍ نه ووړه. د سفراو قدر شوی دی، لیکن هغه ظالم لګي کېږي. بعضې مورخین لیکي چې هغه به ورته یو خبره کوله چې ده به په کومه خبره کې انکار کو، هغه به یو اندام کټ کو. زما عزتمندو دا ښکلې خبره ده چې تاسو دونه ګڼ شمېر الحمدلله د رسول الله په ناموس او په عزت باندې قرباني ورکوونکي راجمع شوي، لیکن دې دپاره به موږ د خپلو سرونو د شیندلو قرباني ورکو، او دا به د الله در کې وعده کوو چې زموږ په تن کې یو ساس کې وینه پاتې، هغې پورې به موږ د رسول الله په ناموس باندې قرباني ورکو. او ته وی ما پیغمبر منی؟ وی نه. وی محمد رسول الله پیغمبر منی؟ وی بالکل بېشکه منم. ما نه منی د خبرې اورېدو ته هم زه تیار نه. هغه ظالم لګي کېږي او د هغه صحابي نه لاس کټ کوي. انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. د اسلام بنیاد اللہ پہ قربانو ایخی دے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اسماعیل. کو دین بغیر د قربانے نہ راتلے نو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوات والتسلیمات بخپل بچی حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوات والتسلیمات هغه به نسم لو د هغه په مرۍ به چاړه نه راښکا. کو بغیر د قربانۍ نه دین راتلې الله بخپل حبیب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قسمه قسمه تکالیف و امتحانات نه راوستل. کو دین بغیر د قربانۍ نه راتلې الله بخپل خلیل ابراهیم خلیل الله اورته نه غورځو. کو دین بغیر د قربانۍ نه راتلې الله جل جلاله به په ایوب علیه السلام باندې دون امتحانات او دارنګې په ټولو انبیاو اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او بیا د ټولو زیات لقد اوذینا فی الله. رسول الله مبارک فرمایي د الله د دین په حق چې ماته کوم تکلیفونه راکړي شوي دي داسې تکلیفونه چاته هم نه دي ورکړی شوي. هغه ظالم ته لاس کټ کو او رسول الله مبارک له رولېږه وی دا لومبنۍ تحفه شوه. بیا یې خپه کټ کړه، بیا یې بل لاس کټ کو، بیا یې بله خپه کټ کړه. دې دورانه پورې هغه صحابي لا جمدی دی او په پنځم کرته ته بیا دواړه شونډې ژبه غوږونه او پوزه کټ کړل او یو امیل شکل کې رسول الله مبارک له رولېږل وی دا له پنځم نمبر تحفه شوه. دې دوران کې هغه صحابي شهید شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه صحابي مور ته لاړ او ورته وایي زه تعزیت له نیم راغلی، زه مبارکبادۍ له راغلم او ما په عرش باندې ستا بچي ولید. الله جل وعلا شانه کما یلیق بشان ربنا الکریم. الله پاک ورته په خپل لاس په خوله کې روټۍ ورکوله. هغه مور وه، د دې دور مور نه وه. او ته وایي لهذا اليوم ارضعته، ما چې دا بچي زیږولی دی او دې بچي له ما پی ورکړي دي د نن ورځې دپاره ول ما پی ورکړي و چې دی به د رسول الله په شان داسې قرباني ورکوي. او تاریخ لیکي چې کله د مسیلمه کذاب خلاف لشکر تشکیل شو د دې کمانډنګ سیف الله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کو، نو په دې جنگ کې بیا د دغه صحابي مورم شریکه وه او د دې صحابي د مور نم بیا لاس په هغه جهاد کې کټ شوی دی. د دغه یمامې په غزوه کې 1200 صحابه کرام هغه شهیدان شوي دي او 900 په هغې کې د قرآن کریم حافظانو. نو د تحریک ختم نبوت لومبنی شهید حبیب ابن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ دی. او بیا حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ چې د کفر حالت کې هغه په خپل زعم کې او کارنامه کړې وه چې حضرت سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه شهید کړو. وی زه په اسلام کې یو لویه کارنامه سرته رسوم، هغه لګې شو او دغه مسیلمه کذاب مردار چې دی نو دا حضرت سیدنا وحشی رضی الله تعالی عنہ بیا مردار کړی دی. لکه اسود عنسی فیروز دیلمی رضی الله عنہ مردار کو او مسیلمه کذاب لره حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ مردار کو او د مسیلمه کذاب د لاسه لومبنی شهید د تحریک ختم نبوت حضرت سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ هغه شهید واقع شوی دی.